اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام علی اهلها اما بعد. مؤمنین عزیز، تاسو خدمت کې ما عرض وکړ ورسته درسونو کې څه امام د ټیم کې موجود دی یا نه دی، او د کوم خلق د روایت معنی چې چا امام چوک مړ شو او امامي اونه پیژندغه جهالت مرګ مړ شو. غونه ماده تاسو وکړه چې تاسو امام چوک دی، تاسو امام د ټیم کې چوک دی یا پیغمبري چې ما 12 جانشینان دي. شیعاګانو 12 جانشینان معلوم دي، اثنا شریعه فرقه د متاندی وجنه یي مذهب د دی وجنی چې مو 12 امامان دي. اهل سنت تاسو سلام دا روایت دي د تاسو ول 12 امامان چوک دي متي نامو سره وخیو نامو سره خود څنګه پیغمبر نه هغه سه ثابت وی لکه څنګه متخپل امامان اقوالو نه ثابتي خود امامانو اقوال شته دي، امامانو شاګردان دي باقاعده څنګه متثابت دي دلیل سره نص سره هغه سه تاسو خپل امامان ثابت کو او اټول قریش نه دانه سلطان صلاح الدین ایوبی ورکه رانا باسو بل داس مسره یو بل روایت ته څنګه اهل سنت او شیعو اردو سره متواتر دي مستندم دي. غدا د پیغمبري څخه انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا حتى يردا علی الحوض. تاسو ته ما دوا شونه ډیر درانه پرخلو درانه دوا درانه شونه پرخلو درته. یو د کتاب الله د الله تعالی کتاب دی قران پاک، یو د اهل البیت اطرتی اهل بیت ما اطرت کچره څوره پر تاسو د سره متمسک وو یو سنا اردو سره متمسک وو قران اهل بیت مردوانی ولی لن تدلوا ابدا ابدا به تاسو گمراه نشو. لن لنفی المستقبل عربی کې لن رچی مستقبل د پر علامت نه دی ابدا به تاسو گمراه نشو څوره پر تا زندگی وي. حتی دا جمله یاد وساتو دا پوینټ دی حتی یریدا علی الحوض حتی دا دواب حوض کوثر ته ما سره ورسیږي. دا یو بل نه جدا کیږي نه لن یفترقا دا یو بل نه جدا کیږي نه دا به اردوا بغیر د افتراق نه سره سره راځي لکه ریل ولا پټلی کسه دا به سره سره راځي حوض کوثر باندې به اردوا ماته سره را ورسیږي. ام اهل بیت ان قران دیتا توجه وکړو. دا روایت شیعه سنیانو اټولو نقل کړي دي. سنیانو صحیح مسلم کې حضرت زید ابن ارقم نقل کړي دي پیغمبر نه او مختلفو واسطو سره. ترمذی کې صحیح ترمذی کې موجود دی، المسند احمد بن حنبل کې موجود دی، حاکم نیشاپوری المستدرک کې لیکل دی. او شیعاګانو کې خو تقریبا دا ډیر زیات پراپر دی. حتی مو څوره مجلسونه کو دا روایت ورکه محرم کې دی روایت به ذکر ونه شي نو غبی سره نه محرم نه دی. دا دور زیات متواتر او مستند دي. د مقابله کې یو بل روایت جوړ شوی دی درویغ دی باندې ما یو غنټه تقریبا ویډیو کړی دی 2019 کې ما کړی دی اوس فیسبوک کې موجوده دی الفرقان پیج کې یو روایت جوړ شوی دی انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی ما کتاب او سنت ته تفریخلو د دوا شیونه دي. اس سنت ته کې سره شتانه دی روایتو کې دی ولا کوم راوی دی اسماعیل بن ابي اویس. اسماعیل بن ابي اویس امام یحیی ابن معین، امام ابن حجر اسقلانی، حتی میزی تهذیب الکمال کې تقریبا دا څوره امامان دي اټولو ویلي دي چې دا سړی یا ضعیف دی یا درویزغونه دی یا حافظه کمزوري دی. خو دا سړی دی درویغ روایتونه جوړولو ان د دې پلار اسماعیل پلار اویس دی اردو درویغ روایتونه جوړولو. او دا روایت کوم دی د اسماعیل بن ابي اویس اهل بیت دشمنی کې جوړ کړي دی او دی احمد بن مالک ابن انس نقل کړي دی خو غور سره سند نه نقل کړي خپل موتا کې دی باندې ما پورا درس دی دا روایت کتاب الله و سنتی درویغ دی. خب نور زیات وضاحت نه ورکوم. انجینیر مرزا کمپنی نه زدا سوال کوم چې د ټیم کې دی روایت مطابق پیغمبر ویلی چې لن یفترقا دا جدا کیږي نه یو بل نه حتی یردا علی الحوض اور به دا سره سره وی چې دا به حوض ته ما سره رسیږي. انجینیر صاحب تا مخته قرآن یې خیده قرآن در سشتا
قرآن سره په کار سیټ کې یو مفسر قرآن وي غا امام دی امام چیته دی پیغمبري ته د یو بل نه جدا کیږي قرآن شته اهل بیت چیته دی ټیم کې پس دینه پته لګیږي چې تاسو صرف قرآن راخسته دی قرآن ته توجه ورکړی دی اما اهل بیت تاسو پر خلی دی کچره پیغمبر ولا کول باندې عمل کوي پیغمبر ولا دا روایت تاسو مانو ته د تاسو امامانو لیکل څرنګه چې پیغمبر قرآن نه ویلی دي هغه سه اهل بیت نه ویلی دا اردوا سارا دی جدا نه دی څنګه چې حجت قرآن موجود وي ور سبا سیټ کې حجت امام موجود وي او دا اردوا به حوض کوثر باندې سارا پیغمبر ته رسیږي نه دا چې تاسو خالی قرآن راوخسته حفظونه مو کړلو امام مو پرېخله امامات مو پرېخله اهل بیت مو پرېخلو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته